السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د فاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینه جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتمه چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانه هر مصیبت، تکلیف، آفت او پریشانی او غم نه پامن کې وساته. الله جل شانه عمر دراز سره د صحت نصیب کا. عزتمندو، نن ما ستاسو د فاره یو وظیفه راوړې ده. مخکې هم ما بله یو وظیفه تاسو ته راوړې وه. د څه باره کې ده؟ دا وظیفه د ماشومانو د جړا په باره کې ده. یعنې چې کم ماشوم جاړي او قلاریږي نو ډېره زیاته جړا کوي، مور او پلار هم پریشانه وي او مور او پلار تنګ هم وي په دې جړا باندې چې دا ولې جاړي، څه وجه ده، څه تکلیف خو ورته نشته، هېڅ بیماري پکې نشته خو جاړي. نو د هغې دپاره مې ډېره مجربه او قرآني وظیفه راوړې ده. او عزتمندو، کم ماشومان چې ډېره زیاته جړا کوي، جړا به یعنې قلاریږي نه په هېڅ قسمه خبره په لوبو وغیره باندې، نو د هغوی دپاره دا وظیفه ده. د هغوی د والدینو دپاره، د هغوی د خویندو میندو دپاره دا وظیفه ده چې دا دې کوي، دغه ماشوم دې پې دموي. نو الله جل شانه به د دې قرآني آیات مبارکه په وجه باندې دغه ماشوم جړا به چې کوم دی دا به ختمیږي او ماشوم ته به اطمینان او سکون ملاویږي، یعنی په قلاریږي به، جړا به نوره نه کوي. نو راځو دغه وظیفې طرف ته. وظیفه ډېره اسانه ده، ډېره انتهایی اسانه او طاقتوره مجربه وظیفه ده، پاورفل وظیفه ده. نو بس تاسو دا وظیفه ځان سره نوټ کئ. اول به درود پاک په نبی علیه الصلاة والسلام باندې 3 ځله ووایئ. ضروري ده او ښه خبره ده چې تاسو درود ابراهیمي کوم چې موږ په مانځه کې لولو دغه به ووایئ. بیا به د هغې نه پس د قرآن پاک د آیات مبارک تقریبا سورة المدثر دغه کې دی، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر. دا به تاسو 11 ځله یعنی 11 مرتبه به دا ووایئ. بیا به د هغې نه وروستو په نبي علیه الصلاة والسلام باندې درود 3 ځله بیا ووایئ، یعنی درود ابراهیمي. او د دغه آیات مبارکه نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم دا به خامخا یو ځل وایئ. نو بیا به ماشوم دم کړئ. الله جل شانه به د دې آیات مبارکه په برکت سره دغه ماشوم جړا ختمه کړي او هغه ته به سکون میلاو شي. نو دا وظیفه په خپلو ماشومانو باندې وکئ چې کم ماشومان ډېر زیات جړا کوي او مور او پلار یې پریشانه وي، د هغوی د جړا د قلاریدو دپاره دې دا آیات مبارکه په خپلو ماشومانو باندې دم کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.